چلاغی علامت داری چه کلی یو انسان تا اللہ طرف یو نعمت ملاو شي نو دې هغه نعمت نه پوهه چې دې ولې ملاو شوی دی او دې غواړي چې هغه نعمت د دې ځای نشي چنانچه کتابونه کې دې تعریف لګي الحسد يتمنى زوال نعمت عن صاحبها سواء كان نعمت الدين او دنیا خدا نعمت د دنیا او د آخرت وي اوس مثال په توګه یو کس نیک دی یا دا وګورئ چې دې جوړې ولې دی دا نیکو لیکي یا پلانې کس چې کوم دې صاحب علم دی دا علم ولې حاصل شي دا علم زونه ځای شي یا دنیا نعمت دی نو دنیا باندې نعمت هم داونه ځای لګیدل غواړي علماء کرام دا ګناه کبیره ده معمولی ګناه نه بلکې ګناه کبیره ده او دا حرام او شریعت په نظر او زموږ په دې تعلق د انسان د نفس سره د روح سره نه بلکې د انسان د نفس سره دی چنانچه قرآن عظیم الشان کې الله جل شانه فرمایي من عند انفسهم دا انسان د نفس په وجه باندې انسان په طبیعت او په مزاج کې حسد پیدا کیږي زمانی من دا دنیا ابتدائی گناہ ہے فحرش باندې پہلے گناہ دا حسد پوجه شوی دا او فحرش باندې په دنیا باندې پہلے گناہ دا حسد پوجه شوی دا چنانچہ کلا اللہ جل شانہ حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر کو فرشتوں نے وہ بھی فرمایا کتاب دو سجدو وجهوا لآدم وسجدوا الا ابلیس پھر فرشتوں سجدہ شو لیکن ابلیس سجدے نے انکار ہوا وجسوا قال انا خير منه زبدنا بهتريما زبد مكي نستعي بارك من الله دا بدن روزه عادت پیدا کو تو کی تک دشا وجسوا تکبر او غرور په لري باندې آدم علیه السلام سره حسد چې کوم دی پیدا شو کله چې حضرت نوح علیه السلام کشته تیار کړه باغ کشته کې له مختلفو ځناورو د هر څه جوړه مخالف کړه جوړه کې نو لږ سره نو په دې کې وکړه چې یو ګډا دی پکې نو د څان دی راوړل چې ته جوړه نشته ا دې مطلب دا چې دا دشمن دی یا دشمن نمائنده دی ځکه دا هغه راوړل او شیطان دی نو السلام او کلو چې انسان په دنیا کې څنګه ورغلاوي او انسان ته څنګه نقصان ورسوي هغه دې یو دوه ګناهونو باندې انسان په ګناه کې مبتلا وي یو د حسد په وجه باندې او دویم د هرس په وجه باندې د حسد په وجه باندې یو خبر باندې الله درنه چې کوم دی برابر شو نو په ګناه چې هغه په اصل باندې شو شیطان ایله د حسد په وجه باندې چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره حسد پیدا شو چې الله ولې د خپل مقرب او معاصر چې کوم دی جوړ او دغه ګناه چې کوم په فرش باندې یعنی مثبت پیدا شي هوا هغه د نبی صلی الله علیه وسلم زوی قابیل او حابیل سره اللہ جل شانہ تعالی زمانہ کی دستور اور ترتیب دا جو کړی د انسانیت مخکې افزایش او انسانوں په دنیا کې څنګه زیات شي داغه د بار بار نبی علیہ السلام چې کړه دو بچی سهار کو شو جو باندې کې بچی نه وا او بل جوړه مقام شو نو باندې کې سارانی امت په مقامي جنې سره د مقامي حضرت سارانی جنې سره دا نکاح د بشریت کې چې دمه جایز و چې کړه دا قابل سره کما جنې پیدا شي نو دوی جامه پیدا شي او د حابیل سره چې کوم وا د دې په شریعت کې چې کوم بکاره دوی هغه مخالف وختل د حابیل سره حسد پیدا شو او دغه بوجه باندې حابیل قتل کو لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما ان بباسط يدي اليك نو حابیل ورته چې خپل لاس ته د قتل د بارنه د نږدې ګټ چې سګي هغه کړه نو همیشه حاسد چې کوم نقصان رسولو کوشش کوي او چا سره چې حسد کیږي چې الله پاک نعمت ورکړي او د پاره د پکارو چې دې خپل حفاظت چې کوم دې کې اسم چې کوم دې نه کوي بلکې الله د خپل ځان حواله کوي نو دویمه ګناه ما سمګه باندې شو چې هغه د حسد بوج باندې ګویا حسد د ټولو ګناهونو منبع ده بلکې شیطان پر خلاصو چې ټولو ګناهونو منبع د ګناه بدري حسد او ریا هرس عام طور پر زمون کو اساس په ګناه کې د اهمیت او نه د بچ کېدو اهمیت دي دیواره کې زمون مشایخ علامات لیکي چې د
د حسد علامت وسی چې انسان ورته کې کله پیدا شي دا غي علامت دا لګي چې کله دې خپل مخالف یا بل مسلمان سره نعمت ویني او دې دا وړ چې نعمت دونه ځای نشي او دې دا هغه وخت په پریشانی تر څو پورې چې هغه نعمت دونه ځای نشي دی دا د حسد علامت ده او زموږ په بعض اوقات کله کله بل باندې مصیبت سو تکلیف راځي نو دې باندې باندې خوشاله اظهار کوي ریاض ساتي کله کله چې کله انسان د کیفیت شي چې د مسلمان د خوشالي غنیمت ظاهر کول غواړي او دیو چې دا دې باندې مصیبت کې نو کله کله هغه مصیبت دا ونه رخصت شي په انسان باندې حمله ورشي نو زموږ په نو دې چې د انسان ساتل پکار دي اړیو چې خیال فرمایي چې د حسد سترګې خولې کوي لیکن غټ غټ وګوري سمت ته دې مطلب دا دی چې کله چې د مخالف کس سو خبره کېږي دې فورن متوجي شو دا نو غیبت او عدت شروع شي او هغه غیبت بیان بیا دی دنیا کې چې څومره کمالات ور انسان دي چې دا الله جل شانه نعمتونو کمالات ورکړي دا انسان په دنیا کې ټول حاصلین دي زیات دي او په ټول جهان کې ټول زیات کمالات الله جل شانه خپل محمد صلی الله علیه وسلم ته ورکړي ادیو چې محمد صلی الله علیه وسلم حاصلینو ډېر زیات کله چې محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلو باندې کې درې قسم قومونه آباد یو يهودو چې دا علم خلق یعنی مفتی قسم خلق صاحب کتاب خلق د دې علم وسره او دویم قسم خلق چې کوم عیسایان هغه صاحب حکومت خلق صاحب اقتدار خلق او دریم قسم خلق هغه د مکه مکرمه مشرکین چې په جزیره العرب کې هغه بت پرستی کوله لیکن دا علم باوجود يهود د محمد صلی الله علیه وسلم سره حسد شروع کړ دا غي وجه سوا دا غي وجه دا چې هغه په خپل کتابونو کې د محمد صلی الله علیه وسلم نفي او نشانه مونږلې وي او د کافرانو د بچکیدو تبعی د نبی صلی الله علیه وسلم تر اخر پر دعاګانې مختلف چې الله مونږ ته د حدیث صلی الله علیه وسلم په توفیق باندې دې کافرانو ته نجات او حفاظت نصیب کړي چې کله د دې خیال دا و چې دا په بنو اسماعیل کې بنو اسحاق کې پیدا کیږي دا غیره باندې د مدینه منوره ټول ډیر چاپیره آباد بنو قریظه او بنو نذیر دا ټول د مدینه منوره کې چاپیره د آباد پکې کې یو ته آباد او دا غیره جوړ دا چې دین نبی صلی الله علیه وسلم دراتو انتظار دی ولیکن خیر دا و چې څنګه نور پیغمبران زیات په بنو اسحاق کې راغلي داسې مدار نبی سلام بنو اسحاق کې راځي کله چې محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش او علامت کې داونه کې لیکلي دي چې څور سورې با نمودار شي دا نبی صلی الله علیه وسلم د پیدایش علامت دي دې فورم په خپل کورونه کې ماشومان ولې چې کم زنانه ماشوم پیدا کېدل متوقع دي خپل کورونه کې اوته د جنازه متوقع دي نشته بیا مکه مکرمه ته چې کده چې د بابا اسماعیل په خاندان کې عبد الله سے عبد المطلب سے په کور کې ماشوم بالکل قریب دي ندی باندې شو او بیا چې کله محمد صلی الله علیه وسلم ته نبوت پیدا شو نو نبی صلی الله علیه وسلم سره بغض او کینه او حسد چې کوم شروع او وجه سوا چې دا نعمت ټول بنو اسماعیل ته پیدا شو ته پیدا وکړو ریاض سامي د حسد وجه سوی چې دا نعمت د بل مسلمان ته ورنه شوی دی نو د خلکو د محمد صلی الله علیه وسلم سره بیا د حسد اوله باندې سوسو د نبی صلی الله علیه وسلم ته ختمولو او شهید کولو کوشش وکړي یو به نبی صلی الله علیه وسلم دیوال شابه ناته رسول باندې مدینه بار دیوال نه یو غټ نبی صلی الله علیه وسلم راغورو ټریننګ کړو نبی صلی الله علیه وسلم ته لوري راشي او نبی صلی الله علیه وسلم هغه نمونه باندې ځان خپل چې ګرځا غوډا چې نبی صلی الله علیه وسلم بچی دا دویم په کې نبی صلی الله علیه وسلم ته دعوت کړو باندې کې د دې په هغه کې زار ورته چوي او نبی صلی الله علیه وسلم دا غیر رسول پیوي هغه دې باندې بچی ګورې کې نبی صلی الله علیه وسلم وفات ته رسول په دې شي اخر عمر کې دا غزال او غسل دي شي هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته دی او دریم ځل چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم جادو او دونه شروع دی نبی صلی الله علیه وسلم او نبی صلی الله علیه وسلم باندې نور سب جادو چې نبی صلی الله علیه وسلم دا غي باندې سخت تکلیف وکړي
और बे अल्लाह जल शानो दो आखिर सूरत नाजिल कर वमिन शर्रि हासिद इज़ा हसद त हिफाजत तबारा जो हसद तुम्हारा खतरनाक बीमारी दा जिदा इंसान ना दीन और दुनिया दोनों नेमतों से लगोलो मुखालिफ की करने की कोशिश करे या समय इमाम कम इंसान जिन नबी ने सलाम वारिस जोड़ीगी अबू तबा नबी ने सलाम पनागे विरासत के संग चिरम मिलावी की रमशान हसन को तक मिलावी सुमन तक संग ची वारिस लोकस में बात सुन रहा हो पूर्ण माल तकसीमी की तो वारिसा में बनते उस घोड़े के सिर दिल बदोस से ज्यादा घोड़े की जगंदियों शक तकसीमी की उलमा फरमाए नबी सल्लल्लाहु तो दुनिया के कम निमतों पर खोदी पावे कि हर उस उम्मत का सोत नबी ने सलाम वारिस जोड़ी के रूहानी वारिस अबू तबा तो बुखारी को हसन में लगी तो दुनिया की चाहता है सुमन जियाद के लम हासिल शे सुमन कमालात अल्लाह और तेरी दुनिया कमालात तुम्हारा बताओ जियाद हासिल है दुनिया के अबू तो सुकूर नबी ने सलाम का बस किया नबी ने सलाम जितम वारिसिन दी बाकी के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह पर लोग इल्मी कमाल और करो और दाऊद पाक जमाने के देर से लोग हासिलीन और दाऊद के जिम्मे दो और खत्मों को मुसीबत हो योजल सुकसानो आगे मकसद था कि इमाम अबू हनीफा से मुंगला जवाब दो मुंगला का बेटा से बेड़ा के किस्म सवालात दो लेकिन अल्लाह जल्ल शान आगे अजीबात इल्मी कमाल और वाजिबा कल और करो योजन के मुखालिफ के तबूस की जे और मतलब ये हो जे बिल्कुल लाजवाब है बस नफल को वक्त तबसली है तबूस के पास वो मगर बचमा के चिमात हुआ है हजरत दर इंसान दर पाखाने जायका संगे तो उस सवाल ले ये इंसान दा पाखाने जायका संगे आवा और इमाम से बतवाई जे तदे जायका संगे दलील तो से पेश की जिगोरा मचान चिगंदिया बहुत चीज बंद की मचान बहुत चीज के लिए ममाकिन चीज बंद मचान ने की अल्लाह का अकल और कमाल होता अल्लाह और अल्लाह मुखालिफ बिल्कुल ना जो हिजरा हुआ नहीं जो भी सही रखो अल्लाह जल्ल शान हो इंसान की हिफाजत करे तो जरूर से हासिदीनो प्लेनिंग और तकड़ी जो जनाना का पैसे और कियो फंड जनाना जो स्पोर्टिंग के लिए मस्जिद का नवाब दराजी तो वो के जंतर कोर के उस बीमार थे तो अबतब का और मुखामत वो खदी जरा तो खास पता ना चली ना गसन से तो और अगर ठीक पता तो मुंगा तो पैसे कर उस इमाम से जो इमाम दरवा में रश्मे पढ़ने की अपन तिलावत की दवा सना कौन रोजी जरूर करे उस बीमार दे वो ताकि की दबित का और अगर सोसियत के बने के मुंत समझ के नाराजी थी वाला करे इमाम से वतन नशी अगर हासिदी दे वटना बलगोट न डोल लावची और इमाम से को जित बनिश बके पयतन भाई के दर सुन के और जशीर काजी जो कस बकाजी बस मोहम्मद न पढ़ना दरशी और लोग इमाम से बगिया चल रही और सब जनाना परेशान हुई जल्दी सुपने ने शोर कर दे काजी का बादशाह इमाम बाबा की औरतें जो अस्पताल का फोटो मेरे साथ और फैसला को बड़ी की दरबार बजिए की बन के और इमाम से लेकर जेल तो से की जेल की कमरे की दरबार बंद थी इमाम से जिकम मामूलात और शुरू कर आओ पूरे समय में इबादत के तेरा लगा उस हसनाना को छीन लगा वो सुमरे वो नेक नौजवान थे और जब आप लोग बात सुमरे पदे मुसीबत के देखिए जो दीवार पर जनावर के जब बात पता नहीं होती बात पैसे रख के इमाम से बोलते जी वो तरीका तकवा तो बच के दो ला रखता दे तो दीदा भी पुरुषारों तक वो जो या जमा तजीवात की तो कोई भी जमा हर सुबह को बड़ी जमा सकता से वापस लाश है और जुबा बस सामान टिक कर अभी वापस दूसरा सरबाशा इमाम से वर्णय की तरह से जमीन को तमर का मिला और बकाओ बोलने के लिए करेगा बोलकर तो बात तबादी जो हम को वाला बड़ी की रवानी और ये तरतीब सरा इमाम से कोई वाला जिन तराशी होगा सराना बहश और ये तो निजात मिला की सार चीजें तो उसको कत्तिबो लेके पूरा हासिदिन खुशाले जो इमाम से पास को रसवा को रोज पे दावे पेश की इमाम से पासी जिहाद जो लश्कर पर फल को के ऊपर पर एक फल को के ऊपर और दे मजमा की जमा स्तर बहुत मौजूद है अगर ये जनाने जिकम दे और पूछे थे कि खुदा जमा कोर वाले टिकता पूरी दुनिया समझने की
बदे तरीके सरा अल्लाह जल्ल शानहु हासिदीन रसवा के इमाम से चिकम दे अल्लाह का हमें जिल्लत और रसवाई ना चिकम हासिदीन जोड़ के आगे नहीं हिफाजत की या साहब है चार सर ये सो तुम हसद गए दागो दाग नेमत साइल के दे नशी लेकिन दे सिर्फ बाउल की खबरजान सो से खबरजान सर लगे जो जरियो हासिद इमाम से पसरवान ने बदरत वर दवाई और गड़ी वर दवाई इमाम से दावा टूल खबरी औरी आखिर दा چې کله کور ته رسېږي نو امام سے کوي چې دوستانه کور سم نکاح کوم غواړم اوس امام سے په خپل باندې مشر کس عمر 90 سال عمر دی امام سے ورته چې زو مامور کو صحیح بنا کند دا اگر شریعت اصول کې صحیح نه پتا پوس کې چې دا نکاح کې کوله دی نو سره دې اختیار نشته دی اوس کو نابالغ نو بیا نو سره اختیار ما پتا ته ویلو उस इमाम से रावत में ज़िक्र की तपोस को मकबूल हो और अगस्त जी अपने पा ज़ैबान तेरा प्रिय वही हो फेडा बानी दर्शी में बात इमाम से वो है वो लाड इमाम अबू हनीफा से सबर चिकन निदा अल्लाह अकबर ज़माइन पर तो हसन चिकन दे हासिल बखबर पर खान ना रखे बल ना गनीमत चिकन दे नशी साहिल के वाले चुनांचे हदीस के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन फरमाई नबी सल्लल्लाहु फरमाई इयाक वल हसद तजान दा हसद ना बच गई ला तफल तफल हसद जमान से न कोई और ये नबी सल्लल्लाहु फरमाई कि दामा जमाब उम्मत की दा बीमारी भी बुखारी बीमारी चुनांचे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इन्नहु सयुसीबु उम्मती दाअल उम्मी इन्नहु सयुसीबु उम्मती दाअल उम्मी सहाबा तपोस गए नबी सल्लल्लाहु फरमाया कि जमा उम्मत बरदूर उम्मतों बीमारी रसेगी सहाबा तपोस के उम्मत उम्मत नदूर उम्मतों का बीमारी सुनी नबी सल्लल्लाहु फरमाया अल अशर वल बतर वल तकासुर वल तनाफुस वल हसद कि तकब्बुर तकासुर हसद दा जमा उम्मत की बीमारी ऊपर की राजी और नदूर उम्मतों की जो कम बीमारी का बती उम्मत पर मिलेगी और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया लाइक तनियाने फी अब्द मुमिन दे मुमिन पकड़ो के दो चीजों का नशे जमा की दे ईमान और हसद दाने ऊपर सिर्फ दी खुदा पकड़ो के दो से नशे जमा की दे अदे मतलब था कि हसद दाने ईमान सिर्फ है और ईमान का हसद सिर्फ है यानी मुमिन पकड़ो के बता वाला हसद तबका की और हसद पकड़ो के बाद ईमान दाने रुखसती और बल हदीस की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई ला यज़ालु अन्नासु बिखैर मा लम यतहासदु चिदा अल्लाह जल्ल शाह ने मतना ता तरहान वक्त पर इंसान न रुक सकेगी तरसो बोले जे खलक के ऊपर की हसद न करे जिकरा हसद शुरू से हसद मौजे बांधे नेमतों नबी सब ज़ाले के दर शुरू या सादे कोरोना के अक्सर रोना बाईगान या रिश्तेदार हर से बरकतों ने बोले कि जिकरा हसद पैदा जी بغض पैदा से नेमतों न बरकतों न खत्म शे और ये बल हदीस के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मा हसदतुम यहूद अला शै मा हसदतुम अला इस्लाम यहूद द मुसलमानों सरा हर से तजियात पर इस्लाम और ईमान माने मुसलमानों सरा हसद को और बल हदीस के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई वला तज़हबन शुहना व तबागुस व तहासुद चुनांचे उम्मत अकाबिर और सहाबा उलमा और मशाइख द हसद मुबारकी दुंगा तसब अक़वाल फरमाए ली चुनांचे सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाई लैसा फी इंसान शर्र आदल मिन अल हसद यक़तल हासिद क़ब्ल अन यसिलु इला अल मक़सूद यानी हसद ये ऐसी बीमारी ना जिदा मुखालिफ से रखना शुरू की नुदा अकबर बांधने हासिल मर गई हालांकि वह हसद चिकन दे अदल के हसद दे इंसान सर अदल के जो हसद शुरू में बल इंसान सरा देव सर अदल के जे दो बागों तो नुकसान में चले गए लेकिन दागे ना मख की दुता सोची अकबर हसद के वो तो नुकसान रसे जगह तो क्या खूब न वर्जी तो जिस्मानी बीमारी हम वो तो लगे आगे बढ़ने वाले टेंशन डिप्रेशन चिकन दे शिकार और बल्कि कि अमीर मौलाना रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाई कि हर इंसान राज़ी के लिए को लेकिन हसद
په هیڅ باندې ناراضګي تر څو پورې هغه نعمت د انسان نه ختم شوی دی. سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما كانت نعمت الله على احد الا وجه لها حاسدا. چې کله الله جل شانه انسان ته نعمتونه ورکړي د نعمتونو دراتلو سره سره د انسان حاسدین بیا پیدا کیږي. او بیا سیدنا ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما اکثر عبد ذکر الموت الا قل فرحه وقل حسده. چې د انسان خوشحالي او د انسان حاسدین چې کوم دي دا د مرګ او انسان نه حسد د مرګ بیان باندې چې کوم دي ختمي. انسان د زړه حسد د مرګ بیان سره چې کوم دي ختمي. انسان د مرګ یادي انسان دا سوچ فکر کوي چې د بل انسان سره حسد ولې ته خپل نه کې ولې وسوبه. او بیا سیدنا حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایي یا ابن آدم لم تحسد اخاك اذا تزريا. دا بل روز سره چې کوم دي حسد مکوا. فإن كان الذي اعطاه اكرامك عليه فلن تحسدا اكرمه الله. ذکر کو الله جل شانه انسان ته نعمت ورکړي دا غو اکرام په وجه احساس په وجه باندې او ته دا غو اعزاز او اکرام چې کوم دي ختمول غواړي او کو الله جل شانه دا نعمت ورکړي د فتنه او امتحان په وجه باندې نو تو هغه باغ فتنه او امتحان کې خبر ځان چې کوم دی ولې اچول غواړي. او بیا ابن الموتا رضی الله تعالی عنہ فرمایي الحسد داء الجسد. چې حسد دا د جسم بیماری د انسان زړه چې کوم دی بیماری جسم بیماری. او بل ځای کې فرمایي الحسد جرح لا يبرح. حسد دا سه بیماری ده چې دې پټای نشته. چنانچہ بزرگ فرمائی الحاسد لا ينال من المجلس الا مسمت وذلت. یو حاسد ته یو مجلس نه سوا د مسمت او د ذلت نه بل څه ملوي. او چې کله د پرشتو طرفه ورته سوا د بغض او د لعنت چې کوم دی بل څه ملوي. کنه دې انسان باندې پرشتو لعنت وي او پرشتي سره نفرت کوي. او بیا ولا ينال من الخلق الا جزع وغم. او د مخلوق نه دته چې کوم دې سیوا ده غم او پریشانی نه چې کوم دې بل څه کوم دې نه ملوي. او بیا د مرګ په وخت کې سیوا د مرګ تکلیف نه او د غم نه د بل څه کوم دې نه ملوي. زمایو من ولادت حسد بیماری ده اکثر د رشتہ دارو قریب کسانو ته مسکینی خدای مهلک ګنا ده دا انسان هلاکت ته رسوي. چنانچہ څنګه مهلک ده درې قسم ګناهونه داسې دي چې انسان ټول اعمال ځای. درې ګناهونه داسې دي چې انسان ټول اعمال ځای کوي. دا کې یو حسد دی. چنانچہ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الحسد یاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب. حسد د انسان نه کې داسې سوځي لکه څنګه چې ور وچ خشاک تلږي. وچ خشاک بلک دې کې چې کوم دې ختم شي. دا شان حسد د انسان نه کې ځای لګي. انسان سوچي چې خپل نه کې ولې ځای لګي. او دغه ګناه چې کوم دی هغه شرک دی. الله جل شانه فرمایي ان اشرکت ليحبطن عملك. او دا شرک اختیار کو سره ټول ګناهونه دي. الله جل شانه ټول نه کې بخښ نشي. سره ټول اعمال بځای شي. او بل د نبی صلی الله علیه وسلم مخکې ته چې کوم دی په تیز आवाज باندې خبره وسو. نبی صلی الله علیه وسلم دنیا نه رحلت کړي په خپل قبر کې حیات ده. د نبی صلی الله علیه وسلم د روزي مخې ته تیز خبرې نه کوله. او انت بیا د بین ځان ساتل انت شور شهرت نه کول. او دا شان په دنیا کې د نبی صلی الله علیه وسلم اکرام کول اعزاز کول. کله د نبی صلی الله علیه وسلم تذکرہ شریف باندې کې خاموشي اختیار کړ. او دا شان د خپل مشایخ مخې ته نبی صلی الله علیه وسلم قائم مقامي دا غیبت ته چې کومه تیز خبرې نه کول. نو دا درې ګناهونه په دې په انسان نیکه ولې ځای کې داغه وجه ده چې شرک دا د الله جل شانه خپل غیرت معاملې ده. الله جل شانه خپل غیرت معاملې چې څوک د الله سره بل څوک شریکې په عبادت کې. او د نبی صلی الله علیه وسلم یعنی بیا نبی د نبی صلی الله علیه وسلم باندې د تیز خبرې کول یا د نبی صلی الله علیه وسلم روزي باندې د تیز خبرې کولې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د محبت معاملې ده. او دریم حسد دا د الله جل شانه د فیصله معاملې ده چې انسان د الله جل شانه د الله تقسیم دی. د الله جل شانه په تقسیم باندې راضي نه دی. او دیو چې دا نعمت دا دغه بندنه چې کوم دي ظاهر شي
دې بوجه باندې د الله د تقسیم باندې راځي نه دی او دې باندې بوجه باندې الله جل شانه د ګناهونه دنیا کې چې کوم دې هغه ختميږي ګناه یو اسی واقعه ده مشهور واقعه ده یو ځای کې یو عابد ډېر عبادت کوي مسلسل په یو غار کې ډېر عبادت کوي تسبیحات به کول الله جل شانه طرف ورته الهام شو ای زما بنده سوغ تر غواړي دی وی چې الله زه غریب یم بس زما دا یو ارزو ده چې ما ته د رزق په معاملې کې زه بے فکر شم او بیا ته ټول ټیم ستا عبادت کې دی الله جل شانه دې انتظام نه فرمایو چې ته روزانه تیار خوراک ورته راځو او دې به خاموش عبادت وکړو دې رشتہ دار او قریب کس هغه د سره دوستي شروع کړ چې را دوست خدای تیار ملاوي چې دا ولې ته ملاوي حسدي وسره شروع کو او ځان وسره مخامخ دوست څنګه دی جوړ دي ځان قریب کو ورته هاته تر دې چې د موږ کو چې دا نعمت څنګه ملاوي شوی دی دیو ته چې ما د عبادت باندې دې طریقې سره تم د عبادت شروع کو په حسب په وجه باندې عبادت کو هاته تر دې چې تم الله جل شانه الهام فرمایي چې اے زما باندې تاسو وختل وړي دیو یا الله دې بلانی عابد ته دا تیار ځان ملاويږي هغه چې کوم دې بس واخلې دې بس دومره ټول عمر عبادت داونه بسای لګېدو کې چې کوم دې کولا کولو دا حاصل حال بیا دی وزمای زمندو د حسد وجه سوی چې موږ تاسو وجه په پیژنو بیا دې علاج اخر کې زبایروما چې دې علاج د احادیث پرانا کې موږ تاسو علاج دی دیو وجه په دې چې انسان ورلو کې تکبر او جبې تکبر دې ځان لوی غړي دغه وجه باندې دیو چې را بس گویا بن سرما ټول زما زړه الله یو بنده ما دې الله کوی بنده نه زمای بند ټول بندي کې الله بندي کنه تم د الله بنده زم د الله نه مقامو د الله بنده دی دیو چې بس هر څه ماته ملي دوی ملاوي غویم وجه سي عداوت او دشمنی چا سره لږ مخالفت راشي بس دې دا اوسره چې کوم دي حسد شروع دا ټول نه بدلو مسائل شی باندې محتاج او دریم هم اسره بوجه باندې یو کلاس کی یا په یو نوکرای باندې په یو دفتر کې یا په یو محله کې یا تربورانی دې بل اده بوجه باندې چې بس ته د نعمت سره نه عبادت بس صرف اده وجه فرمای لولا الحسد بین العلماء دې بمنزله الانبیاء یعنی کو حسد دونه یو د انسان مرتبه کې روایت د علماء په منځ کې د حسد نه پیدا کېږي نو دی به د انبیاء کرام مقامات تر رسیدي نو بیا د عام انسان په څیر کوم دې سوال وي دا هر انسان ته حسد دا په سینه کې پیدا کېږي تاسو به کتلی یو کس د خپل حضرت یو ځل واقعي بیانول چې د حاصلینو سوال تاسو به جینګه لیدلې به کریم جوړ لوي یو کس په پارټي کې راشي باندې کړو نو دا باندې اولاد چې کوم جینګه نغره بل تخته اړه دې راکړه باقي دی بل کس او دې لاندې نه راکړي به تر کې سړیو جینګم پر دټاو نه بارات نشي وته یو صاحب هغه جینګه دا شر په وټک کې بر کړو یو کس نو دې بګې باندې ډاکټر سره ګول لیکلي دې له سر کې خودرو چې کوم دې حاجت نشته ولې په سر کې په دې ګور لګي منظر ته زمایو نو ته مونږ تاسو کا د کفارو یعنی دشمنی چې کوم دې حاجت نشته کفارو په خپل منځ کې د حسد او کینې په غزل د بارا کې به د مسلمان د کنټرول د بارا دا نه بوله باندې هر مسلمان د بل په کم دی راګي چې دې ترقی وکړي او په دې بوله باندې هر مسلمان فضیلت او رسوایی کې تنزل دا شان د رشتہ دارو په منځ کې د معاملات هغه به وخت د چې کوم دې شروع دا کې بوله باندې یو قسم مخکې لړل شي او زمایو د حسد نقصانات سوني یو نقصان دی انسان اور لوګي حسد پیدا کوي او دا غي موجب باندې د ډیپریشن او د ټینشن شکار شي کوئی ازان دی بیمار شي بیا باخره کې بیا ګولې خوري او غیر نقصان دی چې د خلکو په نظر کې ذلیل شي خلک کې نظر نفرت شروع کی او غیر نقصان دی چې خلکو په ورونو کې دوه بار محبت ختم شي او څلورم دا چې د نورو بیمارو روحاني امراض هم جوړل نور روحاني امراض انسان په ټول کې پیدا کوي او دا غي موجب باندې الله په نظر کې دېخت شي دیو جی نبی سلام فرمائے ایاکم الحسد نفسان دا حسد نہ بچ کے و زمین منو دا حسد علاج سدے علامات منگو بے جندل نقصان ہو بے جندو تعریف ہو بے جندو
او وجه مو به جند نفس چې دې علاج بسري چې موږ تاسو څنګه کله حسد پیدا کیږي دا غي علاج موږ څنګه کوو ولولې طریقه چې د الله جل شانو پر رحمت باندې موږ تاسو دې نه پناه وړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کله چې ورلوږي د چا خلاف حسد پیدا شو د الله پر رحمت سره پناه وړي الله زما ورلوږي د حسد پیدا شو یا الله پر رحمت سره زما ورلوږي کوم دې کینې نه او د حسد نه پاکه دویم طریقه چې ورلوږي د الله جل شانو یې راي چې رزق الله جل شانو ته مخې ته ودرېږم نو آیا الله جل شانو په زما د ټول مخلوق ته مخامخ او هر انسان باغی کې هر روحاني مرض بکینی هر ګناه بکینی د الله جل شانو یې د انسان پر وړي چې الله جل شانو د عزیز منع کړي دي زولې بیا بل مسلمان سره حسد کوي او دریم د مرګیا چا د چې مرګیا دی هغه د بل سره حسد نه کوي ځکه ته ودا یقین شي زوم د دنیا تل کې مودیم تل کې دی زمانه د هر څه باندې کې تل کې دونن چې کوم دي هر څه باندې کې تل کې دنیا ولې سره چې کوم دي حسد وکړي او سرورب سیس انسان قرارات اختیار کی صبر اختیار کی اللہ جل شانو په فیصله باندې درست الله جل شانو په قضا باندې دې صبر وکړي چې دا الله فیصله ده الله فیصله بدای چې دې را نعمت ورکو ماره را نعمت را نه دا الله فیصله ده چنانچہ کله چې الله جل شانو عرش پیدا کو او بیا الله جل شانو تخته پیدا کړل لو قلم باغې باندې پیر الفاظ دا ولیکل شو من لم يستسلم بقضاء څوک چې زما په فیصله باندې او زما قصاص څوک نه تسلیم وي نو دې ځان له چې کوم دې برحق چې کوم دې بیا تلش ولم يصبر على برائي او زما په لګل شو امتحانات باندې دې صبر وکړي نو دې بیا ځان له برحق چې کوم دې تلش او شپږم علاج الحمدلله زموږ مشایخ او موږ ته خدای دې هغه ذکر مراقبه د مراقبه په ذریعہ سره انسان د ټول روحاني امراض الله ختموي او بیا الحمدلله هر یو مراقبه سټیج په سټیج باندې بدلېږي بیا باندې کې لطیفه نفس باندې چې کوم مراقبه باندې کوي خصوصیت سره الحمدلله انسان حاصل کینه په وخت چې کوم نه ختم کی لوله مراقبه سره انسان شهوات ختم کی دوی مراقبه سره انسان نه غصه چې کوم دی اعتدال سره شي ختم شي بے ځای غصه دریم سبق سره ذکر سره د انسان نه کینه بغض چې کوم دی ختم کی انسان نه بخل او کنجوسي ختم کی څلورم سبق سره د انسان نه چې کوم دی لطیفه خو باندې کړه دی مراقبه کوي انسان ته حسد ختم او پنځم سبق سره د الله جل شانو انسان ته د نبی صلی الله علیه وسلم مشابه صفات الله جل شانو نصیب کړي او د خپل صفاتونو الله مؤمن بنده ته صفات ورکړي عزت مند او یاد سره د ذکر فکر دا معمولی څه مګر بلکې دا انسان د ټول روحاني امراض علاج دی او د نبوي صفاتو دراتلو چې کوم دی دا یو تریاق او علاج دی بیا زما یې مندو د دې عملی علاج تاسو ته کوم چې کله په ورو کې حسد پیدا شي نو موږ تاسو لا ولې طریقه دا خپل کو چې کله حسد پیدا شي د حسد مخالف طبيعت اپناو مثال په تور پر حاصل دا وړ چې بل انسان ته د نعمت دي ځای شي نو دې دا دعا شروع کی الله تعالی نعمت نور وته پړاو او بل طریقه دا ده چې درو غیبت غواړي چې دا مصیبت شو مخبر باندې په حسد جوړونه ختمه ده چې کوم دې شروع شي او بل دا چې څومره مو سره دښمنی کول غواړي دا مو سره دوستي اختیار او بل طریقه علاج دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تحافظ تحافظ تاسو یو بل ته په هدیه ورکړې په ذریعہ سره محبت بڑھاويږي نو بخبره دښمنی به ختم شي محبت به بڑھاو شي دوستي به شروع شي دې په ذریعہ سره بدلونه کینه حسد بغض دا به ختم شي چنانچہ شاعر فرمائے حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو کبے افسوس تم کیوں مر رہے ہو حسد کی آگ میں تم کیوں جل رہے ہو کبے افسوس تم کیوں مر رہے ہو خدا کے فیصلے پر کیوں ہو ناراض جہنم کی طرف کیوں تم چل رہے ہو زمائی مندو جہنم تا انسان حسد را گئے نمونگو تاسو دا ہر قسم روحانی امراضنا دینا تو دو کا کو دینا دا بچ کے دو کوشش کو زمائی مندو دا مشایخ و مجالس دا انسان دے دا بارزی چی انسان دا ہر قسم روحانی امراضنا دے بچی
او ته د الله جل شانو کامل بندگی نصیب شي الله جل شانو موږ دوستا بګینه سینه چې کوم دې نصیب کی او د هر قسم شرور او فتن دې الله جل شانو زموږ او تاسو حفاظت وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين